په کوزدر کې حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف لخوا د تحصیلونو چیرمن شپ د پاره پارټي ټیکټ ورکول باندې پارټي اختلافات او انتشار او ګروپ بندۍ کار شوی دا. په دې سلسله کې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سیکریټریټ پیښور نه جاری شوی اعلامیه مطابق بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله د پاره کوزدر ضلعي هډ کوارټر تیمرګره تحصیل د پاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر شفیع الله خان زوی کاشف کمال تحصیل دینزی د پاره د قومي اسمبلی غړي محبوب شاه رور پیروز شاه تحصیل سمرباغ د پاره د قومي اسمبلی غړي بشیر خان وراره جواد علي خان تحصیل لال قلعه د پاره د بشیر خان په تجویز اشرف سالار مونډا تحصیل د پاره هم د بشیر خان په تجویز عبید الرحمن بلامبټ د پاره قاضي عاصم شعیب خال د پاره خنزاده اشفاق الرحیم تا د پی ټی آی ټیکټونه ورکړی شوی دي. په کوزدر کې د پاکستان تحریک انصاف زاړه او نظریاتي کارکونان د ممبران اسمبلی لخوا خپل رشتہ دارو ته یا د دې په تجویز بل چاته په ټیکټ ورکولو د خفګان څرګندونې کوي او غوسه دي چې په مقابله کې ورته د پی ټی آی نظریاتي ګروپ په نوم تیمرګره کې ملک انعام خان ادینزی کې فاروق رحمان پخوانی ناظم قمر زمان لال قلعه کې مبارک جان المعروف خان شیرین بلامبټ کې سید عالم شاه اور تانه خان په شمول نور تحصیلونو کې هم خپل کاغذات نامزدګي په آزاد حیثیت جمع کړي دي. د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی په خراب کارکردګۍ وزیر اعظم نه تر لاندې پورې ذمہ دارو د تحریک انصاف د قیادت کوشش ته چې په دویمه مرحله کې د زیاتو نه زیاته ګټه ترلاسه کړي او د سلسله کې د پی ټی آی خیبر پختونخوا صدر پرویز خټک د جنوري په 23 تاریخ اختلافاتو خاتمه د لپاره د کوزدر دوره کړې و او په واضح الفاظو کې د پارټي د فیصلې نه بغاوت کوونکو لپاره د پارټي نه وستو پورې سزا اعلان کړې و. خو په کوزدر کې د اختلافاتو خاتمه په ځای د نظریاتي کارکونانو ګروپ پنوم په ټولو تحصیلونو کې کاغذات نامزدګي جمع کړي دي او په آزاد حیثیت به الیکشن کې حصہ اخلي او اطلاعات دي چې الیکشن کمیشن ته د ګروپ په شکل کې د یوې نخې لپاره درخواست هم ورکړي. کامیابی به د نوي کډو نظریاتي آیا د پارټي مشران به پارټي ته نقصان ورکول ولته سزا ورکړي د وخت انتظار به خی خدا تعین به څوک کوي چې پارټي ته نقصان رسون کی زاړه دي کنيوي سوالیه نشان دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر.